بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. په تیر سبق کې موږ دا خبره کړې و چې الله تعالی د بندګانو د افعالو خالق دی او کاسبی نه دی، او معتزله دا وایي چې بنده د خپل اعمالو د خپل افعالو هم خالق دی او هم کاسب دی، او مرجئه دا وایي چې دا بنده مجبوری محض دی، ته هو خالق دی او نه دی کاسب دی. دا اهل سنت والجماعت اهل حق کم دی داغي دا دار چې الله تعالی د بندگانو د افعالو خالق دی او بندې په خپل باندې کاسب دی. دوی کچته دا الله بنده د خپل افعالو خالق شي نو پکار دا چې دې په تفاصیل باندې هم د علم وي چې لکه دا څومره قدمونه دا واغسل، څومره انرژي دا ولګېدل، څومره طاقت ولګېدو، یا کار کوونو په دې کې دا پټې د څونه راخودل شوی. نه دې په تفاصیل باندې د چونګې علم نشته دی، لہذا د خالق نه دی. کم چې خالق وي نو هغه د دې هر څه پته لګي او د دې پته نه لګي، نو لہذا دا صحیح نه دی. دویم نمبر دلائل چې نه دا ذکر کوي په دې باندې چې الله تعالی وی والله خلقکم وما تعملون، نو مال لکه ما مصدریه ده، یعنی الله تعالی تاسو هم پیژنئ او چې تاسو کوی هغه باندې هم الله تعالی هغه پیدا کړی دي، تاسو هم پیدا کړی او چې تاسو کوی هغه پیدا کړی دي. افعال د بندگانو د خالق الله تعالی. دویم نمبر ہے خالق کل شیء، الله تعالی پیدا کوم کړه هر چیز دی او افعال د بندگانو دا هم په شی کې داخل دي، نو لہذا دل کې دا الله تعالی د خالق دی. بیا په اعتراض دی چې الکه دل کې خو دا کل شیء نه وي، نو په کل شیء کې خو الله پاک هم راغی او الله پاک چې نه دا لکه په خپل ځان باندې پیدا کولم خالق دی، په قدرت لري. نو موږ ورته وایو چې د دینه ممکن شذونه مراد دي او الله تعالی دې دا ممکن نه واجب الوجود دی. دریم نمبر افمن یخلق کمن لا یخلق، چې هغه ذات چې هغه پیدا کول شي د پشان دا چاره چې نشي پیدا کوله. مدل کې الله تعالی دا په مقام د مدح کې د ځان لپاره دا صفت خاص کړل دي چې خالقیت ده. کچرتا دا بندګانو خالق وي نو بیا به مدح الله تعالی نه راتله. بیا دا چې اعتراض پیدا ده چې دا معتزله دا الله بندګانو ته د افعالو چې دا ودوي چې دا بندګان د خپل افعالو خالق دي، نو دا خو په کار دار چې بیا دوی ته کافر ویل شي، ځکه مجوسیان هغه دوه خدایان مني، نو هغه خو کافر دي. دا دغه شان د بوتانو عبادت کوونکي هغه د الله نه مسوا د نور چا عبادت کوي، نو هغه کافر دي، نو دوی ولې نه کافر کوي؟ نو د الله تعالی سره د شریک جوړولو مطلب دا دی چې دوی خو د الله تعالی سره په صفت د اولوهیت کې څوک شریک نه ګڼي، یعنی الله تعالی واجب الوجود ګڼي، مخلوقات واجب الوجود نه ګڼي. او دویم دا چې لکه دو دا بندگان دا د عبادت لایق نه ګڼي، د عبادت لایق نه ګڼي، نه چې نه ګڼي نه دی ونه دا کافر نه دی. پوه شئ؟ بل د دوی او هم دا دغه دی چې الله تعالی په خالقیت کې او د مخلوق په خالقیت کې فرق دی. الله تعالی خالق دی بغیر د آلات او د اسبابونه، او مخلوقات چې دا لکه خالق دی په اخلاق په دغه سره په اسباب سره، اسباب او آلات د دې نه به محتاج دي. او بیا چې کوم د غیر علما د ما ورا النهر دي نو خو لکه خو مبالغه کړې ده په دې کې، او چې دا کافر دي. د مجوسیان هم په خوا دي، ځکه چې مجوسیان خو دوه خدای مني او دوی بشمیره خدای مني. پوه شو مې معنی؟ ها اوس معتزله هغه دا خبره کوي د ځان د پاره چې بنده هم د خپل افعال د پاره خالق دی. زديب خبره باندې دوی د ځان د پاره درې دلیلونه پیش کړ دي. یو دا دیو چې لکه یو کس سرنده په خپل باندې حرکت کوي، یعنی متلون کوي په خپل باندې تلون کوي په خپل اراده سره د په حرکت کې، او یو مرتعش کس ته لګي چې په باندې دغه مرز راغلی، د رپیدو مرز پر راغلی، نو دا وجود رپیږي، د لاسونه رپیږي، د خپل رپیږي، په دې دوه کې فرق دی. د اولنی حرکت د ماشي د تلون کې د حرکت نه په اختیار سره دی، او د دویم حرکت د مرتعش نه په خپل اختیار سره نه دی. نو کچرتا دا ټول ته چیرې د اولنی هم الله تعالی پیدا کړل او د دویم هم الله تعالی پیدا کړل، نو بیا لکه د قاعده د تکلیف دا به ختم شي، مدح او مذمت دا به ختم شي چې کوله بنده ټول کارونه په خپل باندې کوي او ټول کارونه لکه دا دغه کوي، بنده په اختیار پکې نه. پوه شئ؟ نو په دې باندې خو بیا لکه د ثواب او عذاب دا نه ملاوي پکار دي.
لکه پوه شو به باندې ها نو موږ ته په جواب کوی چې ورو دا ستاره خبره جنده په جبريو باندې پټکیږي او موږ باندې پټکیږي ځکه جبريو وایي چې لکه بنده دا هغه مجبوري محض ده او موږ وایو چې بنده مجبوري محض نه نه مګر الله تعالی اختیار ورکړی دی دله چې عذاب ورکولېږي دله چې ثواب ورکولېږي نو باغ خپل اختیار په صحیح یا په غلط استعمالولو باندې ورکولېږي دا چې مدح مزمت بیانېږي نو دا په دې باندې چې دا خپل اختیار صحیح استعمال کړه جو مدح کیږي چې نه کړه نه پوه شو به باندې ویم دار چې دوی وایي کچرته الله تعالی د بندګانو د افعال خالق شي نبي په کار چې الله تعالی ته خالق ټول د څنګه لګي نو دغه شان دي الله پاک ته قائم الله پاک ته شارب الله تعالی ته عقل ویل سي او دا خو نه دي سي نو ورته دا ته چویل دي چې څه پیدا کړه هغه لومړ ورکه الله پاک سواد پیدا کړه نو الله پاک ته اسود نه وي الله پاک سپینواله پیدا کړه الله پاک ته ابيض نه وي پوه شو به معنی دریم دلیل لاغو د پاره ده چې الله تعالی فتبارك الله احسن الخالقین چې برکت والا دی الله تعالی چې په ټول پیدا کوونکو کې بهترین پیدا کوونکی دی نه دلګي الله تعالی خالقین ډیر کړی دي یا وي او استخلق من الطين حضرت عیسی علیه السلام ته وي کله چې بتا پیدا کول د خټینه باشه نه دلګي عیسی علیه السلام د خلقیت نسبت کړه ده نو موږ ورته وایو چې غاڼو آیاتونو مراد دا تقدیر دی اندازه کول دي اندازه لګول دي تصویر صورتونه ورکول دي پوه شو به معنی دا وګورئ واحتجت المعتزله او دلیل ولله معتزله بان چاوي بشک منغه نفرق فرقو بضرورت یعنی ضروری طور باندې موږ فرقو بین حرکت الماشي و بین حرکت المرتعش فمنځ حرکت د ماشي د تلون کې او فمنځ حرکت د مرتعش کې مرتعش دا کسته ولګي چې بده باندې رپیدو ولا مرز راغلی دی رپیږي ګوزن ورته وي کڅو ته دا مرز پر راغلی نو ګوره وې په دوانو په حرکتونو کې فرق دی کنه سره دري ان الاولى باختياره دون الثانيه او د الاولنه یعنی حرکت د ماشي دا د په اختیار سره دی او د دویم حرکت د مرتعش دا د په اختیار سره وبانه لو كان الكل بخلق الله تعالى وکدا ټول ته کنه دا ټول چې الله تعالی پیدا دا ټول کشي د الله تعالی په مخلوق شي لبطلت قاعده التکلیف نو باطل بشي بیا څه قاعده د تکلیف د مکلف کول چې دا بنده بیا مکلف ولید والمدح والذم د مدح او د ذم د ثواب د عقاب هو ظاهر نو دا خبره ظاهره ده والجواب جواب د خبر نه داره ان ذلك انما يتوجه چې دا جواب چې نه دا خوستا د اعتراض متوجهيږي په جبريو باندې القائلين بنفي الكسب والاختيار چاغو ویون کې دې خبره چې دا بنده کسب او اختیار پکې منفي شوی دی اصلا بالکل واما نحن او منګ چې نفرض هو على ما نحقق ان شاء الله تعالی نو بدا ثابتو چې بنده لپاره په افعالو کې اختیار شته لکه بری بتروس بل ټاپک چره نو دا لري چې بنده د افعالو څومره افعال دي د بنده په اختیار دي واښو به معنی دویم دلیل معتزله وقد يتمسك وكل دليل نسبه لمن بانه لو كان خالقا لافعال العباد كچردا الله تعالی خالق د افعال د عباد وي او چې د بنده خپل افعال په خپل باندې خالق دی کنه کچردا الله تعالی د خپل افعال خالق وي نو لکانه هو القائم عند الله تعالی ته به نسبت قائم الله تعالی ته به قائم ویل کېدل با قاعد ورته ویل کېدو اکل او شارب ورته ویل کېدو وزاني والسارق زاني ورته ویل کېدو سارق ورته ویل کېدو الى غیر ذلك وهذا جهل عظيم او دا وی دا جواب دی وهذا جهل عظيم دي معتزله چې دا دلیل نه ولر دا د طرف نه ولو جهالت ته لان المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء واذا كان متصف په شي سره هغه کسوي چا ورته داسې قائم وي مطلب دا کم کس خوراک کین هغه ته اکل وي کم کس اسکا کین هغه ته شارب وي کم کس اغلا کین هغه ته سارق وي کم کس زنا کین هغه ته زانی وي او الله تعالی خدا پیدا کړی دی الله تعالی کین واښو به معنی لا من اوجده نه هغه چاته دا ویلېږي چې هغه ایجاد کړی وي دا او لا يرون ادا معتزله دي خبرې ده نه ګوري ان الله تعالی هو الخالق للسواد چې الله تعالی پیدا کوونکی د سره د سواد د توروالي دي والبياض د سپینوالي دي وسائر صفات فی الاجسام او په اجسام کې بټول صفاتونو الله تعالی دا پیدا کړی دي ولا يتصف بذلك او الله تعالی پر سره متصف کېږي نه لکه الله تعالی ته اسود نه وای سره د دې چې الله تعالی سواد پیدا کړی دی الله تعالی ته ابيض نه وای سره د دې چې الله تعالی بیاض پیدا کړی دی پوه شو به نه معنی आवाज ناراضي
وربما يتمسك بقوله تعالى دریم دلیل د معتزله چې کله کله معتزله دلیل نشي الله تعالی په دې قول سره چې فتبارك الله احسن الخالقين نو دلته الله تعالی وایي چې پیدا کوونکی سری ډیر دی خو الله تعالی به ټول نه خیستره وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير او کله چې تا جوړ کړل وای کله چې بتا پیدا کو د خټې نه پشان د شکل د مارغه والجواب ان الخلق هاونه بمعنى التقدير چې لګي دا خلق په معنی د سم دی د تقدیر باندې اندازه کول باندې هغه پوښ په باندې وهي افعال العباد كلها بارادته ومشيئته تعالى وتقدس دا کنه چې دا څومره افعال د بندګانو چې دي دا بل خبره چې څومره بندگانو د افعال دا ټول د الله تعالی په اراده په مشیت سره د الله تعالی په حکم سره د الله تعالی په تقدیر سره کیږي مطلب د الله تعالی د اجازت نه بغیر دا هیڅوک هیڅ نشي کولای ویم دا په دې کې دا خبره دو ثابتوي چې دا بعض معتزله وایي چې الله تعالی خالق د خیر دی او خالق د شر نه دی نو وایي چې څومره مو شر دی او که خلق دی دا خیر دا چا پیدا کړی دی الله تعالی پیدا کړی پوښ به معنی ويا او دا افعال العباد كلها دا ټول دا افعال بندگان دا افعال د عباد كلها ټول بارادته ومشيئته دا الله تعالی په اراده او په مشیت سره ده پوښوي تعالی وتقدس چوچت او ډېر بزرګ ول وقد سبق او مقله ترشيدي انهما عندنا عباره عن معنى واحد چې اراده او مشیت زمون په نسبانه یو شی ده اراده او مشیت هم په نسبانه یو شی ده خلاف پکې ثابت ده کرامیه ولا کرامیه وایي چې اراده جنن دا قدیم ده او مشیت جنن دا سره جدید ده اراده مشیت قدیم ده او اراده جنن دا سره حادث ده مشیت قدیم ده او اراده حادث ده موږ به خبره کړم نو وهي افعال العباد كلها دا ټول افعال العباد بارادته ومشيئته دا الله تعالی په اراده سره دا الله تعالی په مشیت سره کیږي او حکمه او دا الله تعالی په حکم سره هر څه کیږي ولا يبعد لو بعيد ان يكون ذلك اشاره الى خطاب التكوين چې دا حکم نه مراد اشاره وشي خطاب ته تکوین ته لکه كنت به اشاره وشي ستا چې كن الله تعالی وي كن جو هر څه شي موجود شي لکه پوښ به نه مانی आवाज ناراضی کنه وقضیته او دا ټول بهر سره الله تعالی یعنی د بندګانو د افعال ټول الله تعالی په اراده د الله تعالی په مشیت د الله تعالی په حکم د الله تعالی په فیصله او اقوا په تقدیر سره او تقدیر په تقدیر سره دي وقضیته قضیه ای قضائی د الله تعالی په فیصله سره کیږي قضیه قضا څه ته ویل کیږي هو عبارت عن الفعل مع زیاده احکام چې هغه عبارت د فعل نه سره دي چې زیات مثبتواله پکې راغلي قضا څه ته فیصله الله تعالی چې الله تعالی د یو کار اراده کړی وي او سره د دین هغه احکام پکې راغلي مضبوطواله پکې ما زیاده احکام مضبوطواله ته ویل کیږي خادي د اوس په الهي وقالو په اعتراض کې داونه ویل شي چې دا ټول کارونه ګوره د الله تعالی پر رضا سره کیږي کنه د الله تعالی په فیصله سره کیږي کنه ته دا ټول کارونه د الله تعالی په فیصله سره کیږي نو د کافر د کفر هم د الله تعالی فیصله شو کنه نه دین خدا د کی چې الله تعالی د بنده په کفر باندې خوشحاله ده راضی ده او قران مجید په وړاندې کې الله تعالی فرمایلی چې ولا يرضى لعباده الكفر الهغه پوښتنه به معنی ها نو موږ ورته وایو کنه چې رضا په کفر سره کفر ده رضا په کفر سره کفر ده او بل نه چې لکه د کفر دی نه کنه دا خو مقضی ده قضا نه ده یعنی کفر فیصله کړل شي دا د خپل باندې پر دا کفر خو کړل نو کفر الله تعالی پیدا کړی دی یعنی افعال د خلق د قبیح نه بلکې کسب د قبیح دی پوه شو به معنی یعنی الله تعالی نه ناکار دونه پیدا کړی دی پیدایش ناکار نه بلکې هغه کول سری ناکار دي نو کفر الله تعالی پیدا کړی دی کفر ناکار نه خو د کفر دا کول د سری ناکار دي لا يقال ودين ویل شي په اعتراض کې لو كان الكفر بقضاء الله تعالى او بل دا کنه الله تعالی فیصله کنه نو بیا خو لکه چا به دین خلاف نشو کولای چې الله تعالی دا فیصله کړو چې اصله به ایمان نوړي لو كان الكفر كچت كافر لو كچت كفر بقضاء الله تعالی د الله تعالی په قضا سره لو جبر رضا به نو پکار نو واجب او رضا په دې سره لان الرضا بالقضاء واجب ذکر رضا په قضا سره صدا واجب ده واللازم باطل او دا لازم دی باطل یعنی مطلب دا چې کفر باندې الله تعالی رضا نه دی لان الرضا بالكفر كفر ذکر رضا په کفر سره سره لان نقول ان الكفر مقضي لا قضاء چې کفر دی نه مقضي دی نه مخلوق دی مخلوق پیدا کړل شوی لا قضا نه یعنی ایجاد د کفر نه
والرضا انما يجب بالقضاء دون المقضي او رضا چې نه دا په دغه سره دا په قضا سره نه په مقضي سره یعنی رضا بالقضاء چې نه دا واجب ده رضا بالمقضي چې نه دا واجب نه ده او کفر دې نه مقضي دې قضا نه ده پوه شو مې معنی کفر سره مقضي دې وتقديره او دا هر سره الله تعالی په تقدیر باندې تقدیر یعنی دا مقصد سره عطف ته چې والله تعالی كله وهي كلها بارادته ومشيئته وحكمه وقضائه وتقديره تقدیر څه ته وایي وتحديد كل مخلوق بحده اے تقدیر اصل لګا دا کنه لګا ګورای یو سړی چې کنه دا کور جوړي او دغه په سلر شي با انجینر بس لړ جمال کور جوړ کاندې په کاغذ باندې نقشو ورځي او دوی چې علاوه ستاره کور د دې نه د دې پور د خې طرف ته دار غس طرف ته دار او بری کور کې په 15 کمرې یو کمره په دې کې دا کیمرا بدونه پټي دابل بدونه پټي دابل بدونه پټي په دې کمره کې بوسل خانه به یو په کې دوه په کې دې طرف ته به اقوا به دې خو به کچن په کې نه وي په کې بیٹک په کې نه وي په کې دا ټول خبره تیرې دې پر یو کاغذ باندې دا ولي کې بیا کاغذ سینن دا غل اور کې ګل کارلا چې بری طریقه باندې جوړاوه او دا سړی په مخه باندې تماشې کوي نو دغه شی دا تقدیر دی چې الله تعالی دا هر څه مخکې نه چې دا مقرر کړی چې دا به دې چې دا به دې چې دا به دې چې دا به دې چې پوه شو مې باندې او دا چې نو د مخکې نه الله تعالی دا هر څه پته ده پوه شو مې باندې چې دا به دې چې وتقديره وتجديد كل مخلوق تحديد كل مخلوق اغا محد كولي متعين كولي طول مخلوق بحد بقبل تعيين بقبل حد کې الذي يوجد كم مندلګي چې سزا من حسن وقبح دا خونا دا بدنا دا نفي او تضررنا وما يحويه او هغه چې مشتمل من زمان او مكان فزمان او مكان وما يترتب عليه هغه چې مترتب کیږي په دې باندې من ثواب وعقاب ثواب او عقاب والمقصود ومقصود دینه لکه تقدیر نه مطلب سره تعظیم اراده الله وقدرته چې الله تعالی اراده او الله تعالی قدرت دا سره عام دي لما مره دغه مقرا خبر دي رشیدا ان الكل بالخلق الله تعالی چې دا هر څه پیدا کیږي دا الله تعالی مخلوق دی هو يستدعي القدرة والإرادة أو دا تقاضى كي دا قدرة أو دا إرادة لعدم الإكراه والإجبار ځکه چې إكراه أو إجبار زور زبردستی بری کې نشته ده فإن قيل كچتوه لشي چې خدا هر سال الله تعالی کوي کنه هر سال الله تعالی په تقدیر باندې کیږي نو بیا خو د کافر ته سزا نه دی ورکول پکار ځکه کافر ته دا مجبوری محض ده کافر څه نو موږ قرآن ته مخکې نه دا خبره تا کو کنه ضروري موږ ته دا وایو کنه چې الله تعالی دا هر څه پیدا کړی دي خو دې بنده له سور کړل اختیار ور کړل نو دا بنده چې کله خپل اختیار غلط استعمال کی نو د ثواب او د عذاب مستحق دي الله تعالی دې اختیار هغه ستنه لري واښو مې معنی دغه الله تعالی د مخکې موږ کړی دي چې دا بنده دا اختیار پیدا کړل فإن قيل كتدويل شيء فيكون الكافر مجبورا في كفره بیا کافر په خپل کفر کې سره مجبور دی والفاسق في فسقه او فاسق په خپل فسق کې مجبور دی فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة نو بیا صحیح نه دی دلیل مکلف کول بس سره په ایمان او په طاعت سره وقلنا من انه تعالى اراد منهم الكفر والفسوق باختيارهما چې الله تعالی اراده کړی دا د کفر او د فسق په خپل اختیار سره نه دو په اختیار سره فلا جبر نه جبر بګنيشته بل دا کنه ک الله تعالی فیصله کړی چې دا انسان دی مؤمن شي او بیا دې هم کافر کیږي نو بیا به څنګه بیا خدای الله تعالی را اراده نه بغیر څه کول نه شي فواشو بني من فلا جبر كما انه علم لك څنګه معلومیږي د دین کفر او فسق په خپل اختیار سره ولم يلزم تکلیف المحال او نه لازميږي تکلیف د محال څخه باندې والمعتزله انكروا معتزله انکار کړه اراده الله تعالی د اراده الله للشرور والقبائح چې دوی انکار کړه چې الله تعالی د ناکاره سیس د قبیح سیس اراده نه کوي حتی قالوا چې دوی انه اراد من الكافر والفاسق چې بشک الله تعالی اراده کړي د کافر او د فاسق نه ایمانه او طاعته د ایمان او د طاعت لا كفره ومعصيته نه د کفر او د معصیت و الله تعالی د بندنه هم د کافر نه د کفر اراده نه کړي بلکې هغه د ایمان او طاعت اراده کړی دا نو چې ایمان او طاعت اراده الله تعالی کړی دا د الله تعالی د اراده نه بغیر څه کولای شي نشي کولای دا نسنا زامن منهم چې داو ګمان دار ان اراده القبيح قبيحه چې اراده د قبيح سره قبیح ده که خلقي وی جاری لکه څنګه چې پیدایش د ایجاد راغلی او موږ دا خبره نه مونږ بلکې موږ وایو چې کسب د قبیح ده ونحن نمنع ذلك ومن من يدينا بل قبيح كسب القبيح والاتصاب به بلکې قبیح سره کسب د قبیح ده یعنی ناکار څه پیدا کول ناکار نه دي بلکې ناکار کار کول ناکار دي واښو به معنی فعندهم ندوب بالمعنى يكون اكثر هغه ما يقوم من افعال العباد
چې هغه چې واقع کیږي د افعال د عبادت علی خلاف اراده الله تعالی الله تعالی د اراده نه خلاف وهذا شنیع جدا او دا ډیره ناشنا خبره ناکاره خبره چې الله تعالی د اراده نه بغیر څه کارو شي هغه وایي هغه چې بنده الله تعالی اراده کړی د بنده د کفر ځکه الله تعالی د بنده د کفر اراده الله تعالی نه کړی الله تعالی د ایمان اراده کړی دا د طاعت اراده کړی دا او بیا هم د بنده کفر کوي پوه شو باندې نو د الله تعالی د اراده نه بغیر څه نشي کولای نو په دې باندې دوه واقعات لیکل دي یو واقعیت لیکل دی چې وایي عمرو ابن عبید عمرو ابن عبید یو معتزلی دی دوی چې څه چانو د کړه چپ کړه و یو کزه چپ کړه مجوسی وای مجوسی سره په کشتی کې روانو ما نو مرته چې هغه مجوسی د اسلام ولې نه راوړي یا وای الله تعالی نه غوړي چې مسلمان شوم پوه شو باندې نو هغه چې الله تعالی خو اسلام غواړي خو شیطان ته نه غواړي شیطان ستا اسلام نه غواړي دا ښه چې الله تعالی غواړي زما اسلام او شیطان زما اسلام نه غواړي نو زه خو د شیطان سره بیا خیم چې دا شیطان په الله تعالی باندې ضرور دی چې الله تعالی وایي چې دا سړی د مسلمان شي او شیطان وایي چې نه دی مسلمانېږي نو شیطان ضرور شو کنه نو زه خو بیا د شیطان سره نو چپ پاتې شوم دغه معتزله اراده ده کنه چې خلق د اراده د قبیح چې نه دا قبیح ده اراده د قبیح چې نه دا سره قبیح ده او الله تعالی همیشه لپاره د صحیح کار اراده کوي نو مرته چې الله تعالی اراده کړی دا خو شیطان اراده نه کړی شیطان دی لپاره او شیطان مینه بیا شیطان سره خیمه حكي عن عمرو بن عبيد انه قال دو ما الزمني احد واذا نیم چپ کړه یو ایس یو کس مثل ما الزمني مجوسيون لکه چې په ما باندې الزام لګول چپ کړه مزه مجوسی کان معين في السفينه دې ما سره پکشته کې وو نو قلت له مرضي لما لا تسلم اسلام ولا راوړي نو فقال لي ان الله تعالى لم يريد اسلامي الله تعالی ما اسلام غواړي نو اسلام راوړم پوښوي نیمار دی فاذا اراد اسلام اسلام تو الله تعالی ما اسلام غواړو بیا بس اسلام راوړم فقلت للمجوسي لماري مجوسي دوي چې ان الله تعالی يريد اسلامك الله تعالی غوسه اسلام غواړي ولكن الشياطين لا يتركونك لكن شیطانان دې نه پریدي نو چې مجوسي فانا اكون مع شريك الاغلب نو زدا غواړم چې زدا شریک اغلب سره شم چې باکه سره شم چې هغه ډیر زیات غالب دی او بل واقعي لیکلی دا چې وحكي ان القاضي عبد الجبار الهمداني وقاضي عبد الجبار الهمداني د داخل شو په صاحب ابن عباد باندې او وعند الاستاذ ابو الاسحاق اسفرايني دا سره ابو اسحاق اسفرايني نو دی فلما را الاستاذ کله چې دا خپل استاد ول نو دی وی سبحان من تنزه عن الفحشاء پاکی دا غزاد لره چې هغه د بهای نه د ناکاره کارونه پاک ته نو فقال الاستاذ الفور سبحان ما لا يجري في ملكه الا ما شاء چې دې سوای چې پاکی دا غزاد لره چې نه جاری کیږي په ملکیت دای کې مگر هغه شای چې هغه غواړي مطلب دا دی چې الله تعالی څه غواړي هغه کیږي خدای او کبد هغه څه کیږي والمعتزله اعتقدوا معتزله دا اراده لري ان الامر يستلزم الاراده دا معتزله دا عقیده ده کنه چې د کم کار الله تعالی حکم کړی دی دا کار به الله تعالی اراده هم لري د کم کار ته چې الله تعالی منع کړی دا دا کار به الله تعالی اراده هم نه کړی موږ دا خبره غلطه ده لکه ډیر کړه د دې چې الله تعالی یو خبره اراده دا غنی او امر کړی یا الله تعالی هغه نه او هغه حکم کړی اراده نه او حکم کړی لکه د دې مثال لکه یو کس ته او د خپل آقا یو غلام د خپل آقا نه فرمان لري او د هغه نه فرمانی په خلکو باندې ظاهري نو د علاوه د وجاله کدا کار وکنو پس لکه دا اراده دی چې دا کار ونه کړل چې دا خبره خلک خلکو توازی شي خو دا ورته په خپل باندې حکم کوي نو ګوره حکم شته اراده نشته والمعتزله اعتقدوا معتزله اعتقاد لري ان الامر يستلزم الاراده چې حکم دا مستلزم د اراده لره والنهي عدم الاراده ونهي د عدم اراده مطلب یې سره چې لکه کم کار الله تعالی حکم کړی دا غي الله تعالی اراده هم کړی دا کم کار چې الله تعالی نه کړی دا غي عدم اراده فجعلوا ګرځول دا ایمان الكفر مرادا چې ایمان د کافر دی دا الله تعالی مراد دی او وكفر غير مراد ونحن نعلم من بيجن ان الشيء قد لا يكون مرادا مربي چې کله کله یو څه چې دا اراده نه او بیا حکم کول کېږي وقد يكون مرادا وينهي عنه او کله کله چې یو څه مراد وي خو بیا هم دا نه منی کول کېږي لحکم دا حکمتونه او مصالح د وجنه يحيط بها علم الله تعالی چې وايي باندې الله تعالی نه محیط او لانه لا يسأل عما يفعل بل لا هر سره الله تعالی کار او د الله تعالی نو څوک تاسو چې کول چې دا دی ولې کړه ولې نه کړه الا ترى الا يرى اذن غوري
ان السيد اذا اراد ان يظهر على الحاضرين چې کله آقا اراده وکړي چې ظاهر کی په حاضرینو باندې عصيان او عبدي د خپل غلام عصيان نافرمانی یامره بشيء دیو کار حکم ورته وکړي ولا يريد منه د اراده نه کوي راغی چې د کار وکړي وقد يتمسك من الجانبين بالايات وادوانو طرفونو چې د آیاتونو دلیل نیولره وباب التاويل مفتون على الفريقين او تاویل لا باب چې دا باب کولاو دي په دوانو ډلو باندې نو چې څوک به څه تاویل کوي جو کولای شي په زه